کتابو کې د محمد رسول الله تاریخ ذکر شوی دی چې محمد رسول الله به په مکه کې به د پیدایش وي او دی به له مکې څخه مدینې منورې ته هجرت کوي او د بادشاهي به پر شام باندې وي او هغه رڼا چې حضرت امینې د په پیدایش کې ولیدله د هغې وجه دا وه چې د محمد رسول الله په زندګي کې له مکې څخه تر شامه پورې ټوله مځکه باندې د اسلام بیرغ ولګېدی د پیدایش په مکه کې وسو هجرت و مدینې ته وسو لیکن بادشاهي د دعوت د اسلام د په زندگی کې تر شام پورې ورسېده نو هغه حضرت امینه سي د پرونا کې د شام ماړی ویني د هغه وجه دا ولا چې د محمد رسول الله په زندگی کې د دعوت د اسلام د تبلیغ الله تعالی د په زندگی کې تر شام پورې ورسېده نو دا د پیدایش حالات دا سي د پیدایش په حالاتو کې خو د ډېری واقعي ذکر دي یو واقعه به ذکر کوم چې کله محمد رسول الله پیدا کېدی په دې وخت کې یو يهودي د کاروبار د پاره مکې شریفې ته راغلی دی په مکه مکرمه کې تجارت کوي په کومه شپه باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا سو هغه يهودي و د قریشو ته وویل ول نن په تاسو کې یو الک پیدا سوی دی قریش ورته وویل موږ خو نه یو خبر ول تاسو پوښتنه وکئ په تاسو کې یو کوچنی پیدا سوی دی یو ماشوم او هغه داسې ماشوم دی چې د هغه علامه دا ده چې د دوو وژو په مابین کې به مهر نبوت لګېدلی وي هغه د نبوت مهر به وي او دغه ماشوم به بیا پر تاسو باندې واکمني کوي قریش کله له ده سره راووتل د یهودي څخه شاوخوا یې پوښتنه وکړه چې په دې علاقه کې نن څوک پیدا سوی دی په هغه شپه چې پوښتنه یې وکړه د عبدالمطلب په کور کې د عبدالمطلب لمسی د عبدالله زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا سوی نو قریش رالو ودته وویل چې دلته خو د عبدالله زوی پیدا سوی دی چې د عبدالمطلب لمسی ده نو دغه یهودي له هغه ځای سره روان سو وایي ماته کور راوشوي دا د تجارت لپاره راغلی دی هغسې کله رالی چې ویې کتی او دی پر چپه خوا باندې داسې راواړوي ملا ته چې وکتل پر ملا باندې د مهر نبوت مهر لګېدلی وایي چې کله یې ولیدی هغه یهودي په هغه ځای باندې بېهوشه سو په خپل حال کې رالی راپورته دا خبره یې قریشو ته وکړه چې دغه ماشوم یوه خبره یې دا وکړله هغه یې ډېر په افسوس باندې وکړه چې الله تعالی له بني اسرائیلو څخه د نبوت سلسله واخیستله د نبوت سلسله په قریشو کې راله او دا یې ورته وویل چې دغه کس به پر تاسو باندې باچهي کوي دغه به آخر الزمان وي د دغه باچهي به تر شامه پورې رسېږي ګوره چاته یې حالات معلومیږي هغه یهودي ته هم حالات معلوم سو او داسې هغه زنانه چې عبدالله د نکاح دپاره روان دی د عبدالله په تندي کې هغې ته د محمد رسول الله د نبوت نور معلوم سو ګوره دا یهود دي کفار دي نو د محمد رسول الله هغه مهر چې ولیدی دا فیصله یې وکړه چې له بني اسرائیلو څخه د نبوت سلسله ختمه سوه د نبوت سلسله و قریشو ته راواوښته او دغه به د قریشو سردار وي د دې تبلیغ او د دې اسلام به تر مشرق مغرب شمال جنوب تر هر طرفه رسېدلی